باب الدلیل علی ان من خصال الایمان ان يحب لأخیه ما يحب لنفسه من الخیر. حدیث انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخیه ما يحب لنفسه. پدې حدیث کې هم مونږ ته د ایمان یو تقاضا ښيي، د ایمان یو خصلت، د ایمان یو خوی هغه ښيي. هغه دا ده چې د ایمان تقاضا دا ده او ایمان د انسان نه دا مطالبه کوي چې انسان دې د یو مسلمان دپاره هغه څه خوښ کړي کوم چې د ځان دپاره خوښوي. د مسلمان د ځان دپاره یو څیز نه دی خوښ نو پکار دا دی چې د بل مؤمن دپاره هم ناخوښ کړي. حدیث په دې باب کې د پیش کوي د سیدنا انس رضی الله تعالی عنہ. هغه فرمایي لا یؤمن احدکم ایمان نه لري په تاسو کې یو تن حتی یحب لاخیه تر دې چې خوښ کړي د خپل ورور دپاره ما یحب لنفسه هغه څه چې د ځان دپاره یې خوښوي. د حدیث کې بنیادی خبرات د مینې د تذکرې ده. محبت هغه دای چې د انسان د زړه میلان کوږوالی یو طرف ته پیدا شي نو هغې سره مینه پیدا شي. مینا بذات خود څه خراب چیز نه دی، البته د مینې حدود چې کله سړی مات کی نو بیا دا ښه نه. قرآن و حدیث کې د محبت ذکری لیکن د عشق ذکر نه. د هغې وجه دا ده چې مینه دا انسان ارادتن کوي او په دې یې کوي چې یو سیز کې څه خوبی ورته ښکاره شي نو مینه پیدا شي. هغه مینه بیا ډېرېږي هم او کله کله هغه مینه ختمه هم شي. د دې خلاف کې عشق پیدا کېږي نه بلکې دا بیماری ده، د بیماری د وجې عشق پیدا شي او بیا د هغې نه انسان واپس کېږي نه. ځکه طب کتابونو کې لیکلي دي چې نوع من الجنون، عشق د لیونتوب یو قسم دی. په دې وجه د عشق په پیدا کېدو باندې څه اجر نه ملاویږي او دې نتیجه هم خراب وي. په دې وجه انسان په آخر کې برباد شي، یا یې بدکاري کړي یا یې کفر کړي. مینا او عشق کې دغه فرق دی. قرآن و حدیث تاسو وګورئ په کې به د مینې تذکرې پرون چې کوم حدیث ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغې کې هم د مینې ذکر و. د هغې نه مخکې حلاوت الایمان کې هم د مینې ذکر و. مایلو مینه دوه قسمه یو دینی محبت دی، هغه دینی محبت ځان لسیز دی. مثلا یو سړی دی هغه کې دینداری موجود ده او د هغې دین د وجې هغه سره مینه کول باعث ثواب ده. او یو سړی دی په هغې کې دین نشته دی، بېدینه دی، نو د هغې بېدینۍ د وجې د سره مینه کول جایز نه دي. دغه دینی محبت مخلوق سره مینه هغې ته به کتل پکار دي چې هغه انسان د خپلې مرتبې نه پورته کړې ده که نه ده پورته کړې. د دې غیر مسلمو چې د خپلو بوتانو سره الهو سره یا زمونږ د بعض مسلمانانو قبرونو سره کم محبت پیدا کیږي، دا کم محبت دی؟ دا ایمانی محبت دی. دغه وجه چې د هغې انسانانو بیا قدر خو کوي خو هغه دومره مرتبې ته ورسوي چې د الله حق په هغې صرف کړي.
سجده ورته شروع کی داغه د قبر نه غیر چاپیر طواف شروع کی غواړي داغه نه دا مینه دا لیکن دا ایمانی مینه دا شرک دی په دی وجه دیکھے دا قبر بھی عزتی نہ دا مراد مسلمان اغا دا اولیاء یا دا انبیاء علیہ السلام بھی عزتی نہ کئی دا مشرکین و دا کفر بنیاد دا غدے چی اغی دا خپل آلیہو سرا کم مینہ کڑی دا دا خپل بوتانو سرا آغا مینہ ادا سے کڑی چی اغی تے سجدے لگو لی دے خدا اللہ حق ورکڑے پا مینہ کے دمرا مخی کے دل چسڑے دا خپل خواہش نا د خپل رائے نا او د خپل محسن نا اللہ جوړ کی نو دا خو مسلمانانو کار نه دی په دې حدیث کې اول چې کوم مینه ذکر گئی تعویل چې نه کړه حدیث ناغه و دغه مینه د مشرکانو د خپل الہو سره چې کوم مینه جایز نه و قرآن فرمایلی دی واضح چې دی پاغه باندې دا الله حق ورکړي ځکه دا کار د شرک دی او فرمایلی دی چې والذین آمنوا اشد حبا لله کوم چې مؤمنان دي داغي ایمانی محبت الله سره ډیری هغه د الله دربار کې سر پزمکه لګي دا الله د کور نه طواف کوي الله تعالی مدد شوی دا د مینې په بنیاد کېږي لیکن دا د الوهیت او د خدایتوب مینه ده انسانانو سره چې کومه مینه کېږي نه هغه د الوهیت نه وي هغه د خدایتوب مینه نه وي انسان به انسان ته سر په ځمکه نه ږدي د هغه د نوم نظر نیاز منښته به نه کوي یو سړی دی هغه مؤمن دی زموږ به هغه سره محبت وي نو دا ایمانی محبت دی اور دی ایمانی محبت د وجې یو سړی که دنیا په مشرق کې دی او که بل په مغرب کې دی لیکن مؤمنان دی یو بل پیژني نو یو بل سره مینه محبت وي او دغه بنیاد باندې قرآن مجید انما المؤمنون اخوه ویلی یو سړی که د هر ځای دی خو چې مسلمان دی نو د هغه په تکلیف باندې به مسلمان خفه کېږي ولی هغه ته تکلیف کا غیر مسلم ورګي د ایمان د وجه ورګي د مؤمن چونکی ایمان سره محبت ته په دې وجه د بل مؤمن تکلیف د غیر مسلم د لاسه نشي برداشت کوله دې حدیث اصل مفهوم دا دی لا یؤمن احدکم پتاسو کې یو تن ایمان نه لري او ایمان پکې نشته حتی تر دې پورې یحب لاخیه چې خوښ کی د خپل رور د پاره مسلمان د پاره ما یحب لنفسه هغه سوچ دی د خپل ځان د پاره خوښي چې مسلمان ځان له څه خوښي یو خو مسلمان دل د سو مصلات پابندي د نیکو اعمال کول حق او صداقت داغه پیکر جوړېدل و د مسلمان بعد بل مسلمان د پاره پسندیده دغه اعمالي د ایمان والا غیوی چې د بل مومن د پارم هغه سخوخ کی د ایمانیات لحاظ سره د اعمال لحاظ سره کم چې د ځان د پاره خوخي د حدیث مطلب دغه ری پدې کې خصال د ایمانو کې دغه خبره ده چې سړی څنګه ځان له کفر نه خوخي نو خپل مسلمان رول لوم کفر نه خوخي او څنګه چې د خپل جنت ته تلل غواړي نو دارنګې د بل مؤمن د پاره هم دا خوښي چې د جنت ته لاړ شي او دې لپاره د کوشش او د مهنت ضرورت دی اولنې کوشش داري چې انسان په خپل ایمان او اسلام وپیژني او بیا دا چې د بل مؤمن هم دا خیر ولټي چې کده کس بیمانه راغلي دي چې هغه بیمانه ادنه لري کړی شي او د حدیث اصل مفهوم دغه دی البته دی کې یو دویم تعویل مشترک هغه داري چې یو مؤمن په دنیایي لحاظ سره د بل مؤمن د پاره هغه څه خوښي چې ځان له خوښي دی کې اوس تعویل کې تعویل و په دې کې چې یو مسلمان بل مسلمان له نقصان ورګي یا یو داسې شی خوښي چې هغه د خپل ځان نه خوښ دلې خوښي
نو په داسې صورت کې بعد الله یؤمن احدکم مانسئی کامل ایمان نه لري په تاسو کې وته، یعنی یو ایمانی محبت ده، یو عام محبت ده. ایمانی محبت کې بعد بل مسلمان د پاره هغه څه خوښولی شي کم چې یو مسلمان کې په خپل شته او د نیکۍ خبره ده. یو مؤمن به کوشش دای چې بل مؤمن دی حق پرست شي، یو مؤمن با بل مؤمن د پاره خوښي ده چې دی بزدل نه وي، دی د الله په دین کلک ودرېږي، دی د قرآن زده کړي، دی د حدیث زده کړي. نو دا ایمانی محبت ته او دا کې واقعي سړی بې ایمانه وي چې سړی د بل لپاره کفر او شرک خوښوي. او کنه عام دنیایي څیزونه شي بیا دی کې هم زمونږه د اکثر ورونو د بد عملو ثبوت ښکاري. بیا یو سړی یو دوه څیزونه ورکړه ورته بھائی دا تقسیم کا برابر، هغه چې تقسیموي د ټول نه غوره به یې کم ځای ایښي بیا ځان له پټ کړي. زمونږ خو معامله ډېره زیاته خرابه ده، نهایت پستی کې او ذلت کې مونږ پراته یو. هر سړی ځان له خیر لټي او د بل لپاره نقصان لټي، دا کامل ایمان نه دی. پورا ایمان دا چې انسان ځان له کم خیر لټي هغه خیر به د مسلمان دپاره لټي. په دې مونږ ته مزل ډېر آسان شي خو مونږ خامخا ځان له مشکلات پیدا کوو. بازار ته لاړ شه یو څیز اخله نو تا ته به یو سړی 100 پیسې وایي، تېر ورځ کې تللی وم دا کوټي ما اخېسته، ما سره ملګری تللی نو ما ته ته ریټ نه شي کولی، ته به خاموش ولاړې. ما ویل ټیک ده. د دې کوټۍ هغه ما ته 2000 روپۍ وویل. نو ما ته ملګري وکتل، ما ورته وکړل چې 2000 روپۍ خو ډېر شی دی لږ. هغه وایي ته به غږ نه کوې. نو دا ته هغه واخېسته په 2900 روپۍ باندې. دا دومره ټایم دې سړي ولې ضایع کړه؟ دا یو تپوس دی. په دې در کوم په دې نه در کوم، په دې واخله په دې مه اخله. او آیا هغه سړی دا شی په خپله په 2000 روپۍ اخلي؟ نه اخلي. دا د ایمان هغه کمی دی. دا ما یو مثال درکړه، هر ځای کې دا مسله ده، هر ځای کې دا مسله ده. یو سړی دی هغه که خپله میخه ده، هغه دا غواړي چې زما پی دې خراب وي او پی کې دې اوبه وي، هېڅوک نه غواړي. لیکن په بل مسلمان یې څنګه خرڅوي؟ اوبه پکې مچولي، اوس خو پکې هغه ګندونه مچوي. او د هغې نتیجه دا شي چې د مسلمان د وجود په خرابولو کې د مسلمان لاس دی او پیسې دې ملا اخلي. یعنې ماله پیسې راکړه، تاله به زه یو داسې شی در کوم چې هغې به دوکه ومي او په یې به ستا وجود خرابېږي. دا زمونږ اعمال چې کوم دي دا د هغې ایمان نه دي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونږ کې پیدا کول غواړي. دا هر ځای کې 2 نمبري دوایانو ته لاړ شي، هلته هم دغه مسله ده. په یو څیز به یې قیمت لیکلي 2000 روپۍ، اصل کې هغه 40 روپۍ هم نه. دا څنګه چللی چې سړی د 6,000 روپو دوایي خوري او دی ښه کېږي نه؟ داسې پیسې لیکلي. ځان دپاره یو سړی چې څه خوښوي باید چې هغه د بل مؤمن دپاره غوره کړي. زه دا نه غواړم چې زما بچی دی بد اخلاقه شي. نو مونږ پردي بچي ولې بد اخلاقه کړو؟ زه دا نه غواړم چې زما د بچي مستقبل دې تباه شي، هغه د چرس یا پوډر شروع کړي، نو زه د بل بچي ولې تباه کوم په چرسو په پوډرو باندې؟ دې لپاره چې ما ته پیسې راشي. دواړو لحاظ سره زمونږ معامله خرابه ده. که ته دینی محبت وی نه کوم زمونږ کار خراب دی. کار خراب دی چې مونږ د مسلمان د ګناهګارولو کوشش کوو. د یو سړي د زوی به واده هغه ډوان نه راولي، مونږ به له خامخا اجلاګان راولو. دا دوستي دی. دی ښکلی کار کړی. دی ځان له اجلاګان ګډول غواړي، خوښۍ ده. مسلمان له خلک هغه څه خوښي چې ځان له خوښۍ. او که د بل لحاظ سره وګورئ چې ملاوټ ته وګورو، مونږ د بل مسلمان نقصان ته وګورو، د هغه
اخلاقی ګراوټ ته وګورو پای کې زمونږ لاسي حدیث موږ د پاره تنبیه ده په دې باب کې چې تاسو ایمانی لحاظ سره د خپل مسلمان رور د پاره کفر او شرک مخه خوي ګناهونو کې دا غډو بدل مخه خوي کوشش دا کوي چې هغه دا غیر نرو بس او کو دنیایي محبت واخلې بالفرض نبیا چې کوم شی ځان لخوخي نا مسلمان لخوخ دومره به یې چلو منی صورت کې وا د ایمان نفي یو سړی د مسلمان د پاره شرک خوخي نو دا سړی خپل مسلمان نه پاتې شوی د کافر شوی او په دویم صورت کې بدایي چې د دې سړي ایمان پوره نه ده ناقص ایمان خون نه کوي انسان له پکار دی چې هغه ایمان صحیح وروړي دا حد نه نو کوي چې موږ با چا مسلمان لا غشي نه ورکو چې ځان له نه خو زمونږ اکثر او بیشتر وړې وړې خبرې ورته خلک وایي لیکن دا وړې نه وي سړی به ولګي او تال به یو نوټ درکړي هغه نوټ چې ډېر نوټونو کې به پټ کړي خراب به وي دیسي به وي زمونږ خلک یې وګوري نو څه کوي ورسره شلی یې که نه دی هم چلی یعنې زمونږ ایمان زر روپو ته وغورځېد چې ما سره چا دوکه وکړه او ماله نوٹ غلط راکړه نو پکار دی چې هغه زه لرې کړم چا چکر نه وځي نو موږ څه وایو ماله چا راکړی زه به یې چاله ورکړم دا بنیادي غلطي ده تاله چې چا درکړی دی هغه معلوم که هغه له یې ورکړه چې نه معلوم نو دې مطلب دا چې هغه هم غلا کړی دی او ته هم غلا کوې چا چې درکړی دی هغه هم دوکه کړی دی او ته هم دوکه بازی پتا کې وپا کې څه فرق ده دې مثال خو هغه شي چې ماشومان یې لکان سکول ته رایي څوک د سپلای پټېږي جومات کې د سپلای پټېږي هغوی زه هم جانه پخ پوږم نه غلا رکھ دا قسمه حرکتونه موږ ډېر زیات کوو دا د ګناه کارونه دي د مسلمانۍ کارونه خلک د الله او د رسول نه زده کوي د مسلمان کار دی چې هغه د الله او د رسول فرمان باندې روان شي ادخلوا فی السلم کافه باندې عمل شروع کړي اقول قولی هذا استغفر الله لكم